بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقده د صدی یو بهترین عالم تیر شوی دی، بهترین مفسر تیر شوی دی، یو لوی محقق. هغه چې به مثال کې توګه په 2024 کې بناستو نو 2030 2040 سوچ باغوي هغه ته به چونکه هغه قرآن عالم وو، نو قرآن عالم د قرآن کریم هو تر قیامت پورې یو کتاب دی، نو خامخا چې کوم مسائل راځي نو هغه الله رب العزت هغې جواب کړی دی، کوم فتنې راځي هغې جواب کړی دی. نو شیخ القرآن رحمه الله په قرآن باندې لوی دسترس او لوی عالم د دې زمانې. هغې چې به یو کار کو ډېر سوچ سره به کو، ډېر فکر سره به کو، او چې څومره کارونه تقریبا 100% نه وي نو 99% خو یقینا هغه کارونه الله رب العزت سره رسولي دي او په کامیابۍ سره رسېدلي دي. کله چې د پنجپیر کلی د جماعت اشاعت توحید و سنت یو امیر ضرورت پیش شو، نو شیخ القرآن رحمه الله هغه وخت کې 1982 کې علما موجود وو، قرآن موجود وو، حفاظ موجود وو، لوی خلق موجود وو. نو شیخ القرآن رحمه الله یو داسې کس په تلاش کې و چې هغه د تنظیم چلی، تنظیم اغراض او مقاصد چلی، او د قرآن کریم دا نظام مخ په تک چې کوم په ترقۍ بوزي. نو هغه یو نوجوان هغه ته میلاو شو چې دغه په ارمان باندې او دغه په سوچ او دغه په فکر باندې اپوراو. نو هغه نوجوان شیخ القرآن رحمه الله هغه د کلي امیر جوړ کو او ډېر لوی زمانه تقریبا 2006 پورې هغې امارت ښه بهترین طریقې سره هغې نباو کړی دی. کم سوچ کم فکر چې د شیخ القرآن رحمه الله بعیني په هغې سوچ په هغې منصوبه باندې هغې کار کړی دی، او الحمدلله تر نن تاریخه پورې د هغې یو ریکارډ دی، یو لوی تجربه ده. مونږ هغه شخصیت له دعوت ورکړی دی، زمونږ دا سوچ فکر او د دوی لوی تجربه ده په دې فیلډ کې. دا تجربه او دا منډې تړلي دا تکلیفونه چې کوم دی تیر کړي دي شیخ القرآن رحمه الله سره د دوی ناسته پاسته شوې ده. کومو تجربات نه چې دوی استفاده کړې ده مونږ غواړو چې دغه تجربات نه مونږ هم استفاده وکړو. د هغې شکریه ادا کوم، د هغې مننه کوم. راځئ چې هغې نه دا مخصوص سوالات تپوسونه کوو. انشاءالله العزیز کوشش دا وکړئ دی چې کومې خبرې کوي دې ته ډېر سوچ او فکر وکړئ. دې کې ډېر لوی حکمت دی، ډېر لوی فلسفه ده، ډېر لوی خبرې دي چې هغه زموږ دپاره راتلونکي وخت کې ضرورت راتلی شي چې موږ اوس نه د هغې تیاری وکړو او اوس نه د هغې موږ منصوبندي وکړو. نو زه حضرت شکریه ادا کوم او مننه کوم. انشاءالله العزیز کوم سوالات دي هغې تپوس کوو. اول حضرت ستاسو خو شکریه ادا کوم، مهرباني چې تاسو وخت راکړو. اول ستاسو د تعارف ملګرو ته کول غواړو. ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما پوره نوم سید ابراهیم شاه. والد محترم څه نوم دی؟ سید نظیف. ستاسو تاریخ پیدایش؟ تاریخ پیدایش زما 1952. تاسو قبیله قوم؟ سید سیدان میاگان شد مشهور. کوم تاسو چې نقشه لګولې ما تا رسولې وه، آیا دغه نقشه ستاسو؟ دغه نقشه زمونږ د نسب ده. جی زمونږ نسب هغه وخت کې د دغه چې کوم دی په دې ملک باندې دا آل انډیا و. جی په دویمه صدای قبل کې پاکستان د جوړېدو نه قبل پاکستان نه، جی تقریبا د نن نه 1200 سال مخکې. ماشاءالله پوه شئ. جی په سومنات باندې به چې کوم حملې کېدې او هغه وخت کې هغه خلکو محمود غزنوي د زمانې نو عملې به کېدې 12 حملې په تاریخ کې دي چې شوي دي جی په دې ملک. یا به واپس لاړه هندوان باغ کسې بیا هغه دین به د هغوی اسلام به بیا پرېښوده. اخري هغه داسې وکړو چې ځان سره بیا د هغه ځای نه بخارا سمرقند نه خلک راوستو، د هغه ځای خلک دلته آباد شو. اصل د دې ملک خلکو هندوانو، دا دې سامان بخاران دا ټول مسلمانان چې کوم دي تقریبا سمرقند بخارا او د دې علاقو نه راغلي دي افغانستان نه. د بعضې خلک سیدان لږ کمزور طبقې سره ګڼي، دا څه وجه کېدای شي؟ آیا بې علمي ده او که ناپوهي ده که څه وجه کېدای؟ نو دې کې یو وجه بله هم ده، زموږ دا خلک دلته راله نو دلته چې کوم دی اصل کې خبره دا وه چې د میاګانو یا مولیانو دی به د خلکو به څیری ورکولې، دی به هغه کمزوري غونې ګڼل. جی جی واحد زمونږ الحمدلله په پنجپیر کې مونږ څه څیری میری نشته. مونږ بالکل د نکانو د وخت زمونږ هر څه الحمدلله خپل دي. مونږ په دې کلي کې زمونږ چې کوم دی تاسو ته پته ده دا دي ټولو خلکو ته 2 جرې زموږ خپلې د نسب دي ځان لري. 5 جرو کې زموږ پښتنو سره حصه ده، مونږ سره څیری نشته، یو انچ هم نشته، نه چا نه اخیستی دي. بلکې د انګریزانو په زمانه کې زموږ مشرانو دې کلي مقدمه کړې وه چې دا نور خلک به ماتخت وو،
میاګان د هغوی او زمونږ خلکو ما تختي نه ده کړې نو هغوی په دې مقدمه کولې تاسو به زمونږ خبره منئ زمونږ مشرانو ته یې بلکل به نه منو زمونږ ستاسو سره څه کار چې خبره منو په هغې 3 کاله مقدمه شوې ده په دې کلي کې دې خلکو ته پته ده هغه بیا مونږ مشران وګټله چې لکه موږ ستاسو څه ماته اخلو څه چې ستاسو به موږ څه منو په دې باندې نو په هغه وجه باندې موږ الحمدلله یو واحد موږ په دې کلي کې یو چې دا خلک چې موږ سره چا یو انچ نه څه راشته او نه شته نه چا نه ثابت شي ستاسو د ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما ماشومانو تعداد بچي زما 9 دي ماشاءالله څه مصروفیت دي؟ نو بس هغه یو چې کوم دی دلته کې په دې کالج کې دی ټیکنیکل کالج کې مشر بلو بهر تللی دی او نور دلته کې چې کوم دی نو یو ټیلر دی زمینداره کوو خپله بس خپل کار کوو تاسو خپل ماشومانو وړوکوالی کوم ځای تېر کړی دی؟ ما مونږ خو په کلي کې وو هغه وخت کې مونږ خو دې پل راغلي وو بار هغه بلال مسجد خسه زمونږ کورونه دي زاړه هغه ځای کې مونږ وو واړه او تقریبا په وړوکوالي کې زه خپل والد صاحب تقریبا زما نه دي یاد چې ما ته لفظي قرآن چا ویلی دی ما ته نه دی یاد نو زه ترجمې له به لېږلم جو مسجد ته کوڼ استاد مشهور دی په هغه زما استاد و الله دې وبخښي او زه سن 63 یا 64 کې ما ختم د ترجمې کړو زه په څلورم جومات او زما والد صاحب کې الحمدلله خیرات کړو یو قسم هغه وخت د کټو او زما ختم له شیخ القرآن صاحب راوسته او هغه کې د شپې د دې عبید پلار عبدالوارث لاله الله دې وبخښي زما یو تره زیری اوس بیمار دی سید خورشید نوم یې د یو بل سره ډېر ښه تعلق و علي خیدر چې کوم دی هغه وخت شاعر هغه دغه شو موحد شو نو هغه به توحید شعرونه وي نو هغه یې د شپې راوسته زما په ختم کې او د ورځې زما ختم و په هغې کې ترجمې شیخ القرآن صاحب راغلی او لاؤډ سپیکر یې دغه نه راوړی وی د مدرسې نه او لاؤډ سپیکر یې نه وی او هغه رشید لالا چې کوم دی د بدرای غاړې هغه لګولې وی د مولانا صاحب ترې یې نه دی رشید لالا هغه لګولې وی په جومات کې هغه لاؤډ سپیکرو کې د شپې هغه نعتونه او هغه وی د توحید او شیخ القرآن صاحب زما ختم له راغلی و تاسو دین تعلیم څومره کړی دی؟ دینی تعلیم الحمدلله چې کوم نصاب د دغه هغه ما کتابونه ویلي او عصري تعلیم څومره کړی د دنیا میټرک ما کړی دی په 70 کې تاسو فراغت کم ځای نه کم سن کې شوی؟ زما فراغت اصل کې چې کوم دی زه فارغ شوی پوره چې کوم دی په 90 کې 1990 کې او ما دوره چې کوم دی شیخ القرآن صاحب سره صورت سیکم کړی ده ماشاءالله د حدیثو په هغه وخت کې زما یو څو کتابه پاتې وو اخري مختصر مطول دارنګې صدرا مې بځي او ادا کتابونه زما په دې کې پاتې وو نو هغه بیا وروسته چې کوم دی موږ د مفتي صاحب وویل سراج الدین صاحب موږ بیا دوره وکړه په سن 90 کې شیخ الحدیث صاحب بیا شیخ القرآن صاحب وفات شو تاسو کوم مدرسو کې سبقونه ویلي؟ ما ټول سبق بس صرف په پنځپیر مدرسه کې ویلی دی ما ته شیخ الحدیث صاحب چې کوم دی ماسپخین به ما ته زرادي او زنجاني وي اصول شاشي راته هغه ویلی دی صرف میر ما ته د نصارا باب چې کوم دی دا ما ته شیخ الحدیث صاحب ویلی دی ماسپخین کې او ماښام به موږ چې کوم دی بیا تلو نو دا صرفو کتابونو دا به ما ته وي زرادي او زنجاني هغه وخت مدرسه داسې نه چلېده نو دا ما ته شیخ الحدیث صاحب ویلی دی الحمدلله استادان کم تاسو تېر شي؟ استادان زما چې کوم دی یو شیخ القرآن صاحب د قرآن مستقل 70 کې هم هغه سره یو دوره کړې وه چې زه امتحان مې ورکړو او زموږ ریزلټ چې کوم دی هغه راغلی و خو لا دغه نه ومه نو د هغې نه وروسته دې زړه مدرسه کې ما چې کوم دی لومبی دوره شیخ القرآن صاحب سره کړې وه دې کې دلته کې جمع و هغه وخت کې نو ما لومبی دوره کړې وه او قرآن اوس هم ماغزه پروت دی چې د هغه معنی ما لیکلي دي پکې هغه وخت کې او بیا چې کوم دی ما شیخ الحدیث صاحب باچا صاحب او هغې سره چې کوم دی یو استاد مې بل تېر شوی دی دلته د افغانستان کو دمان مولوي صاحب نوم یو هغه هم عبدالسلام نوم و ډاګای کې و مخکې هغه هم قرآن ویلی دی؟ نه قرآن نه دی ویلی هغه صرف ما ته د صرف چې کوم دی هغه کړی دی مزید و د دغه مجرد و 2 میاشتې کې یو کال چوټیانې وي نو هغه ما ته ویلی او بل کال 2 میاشتو چوټیانو کې چې هغه راغلی دلته کې دې مدرسه کې ما ته هغه ویلي په 4 میاشتې ماشاءالله د صرفو قرآن کریم صرف شیخ القرآن مولانا تاسو ویلي؟ صرف شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب سهار به مونږ شیخ القرآن صاحب په وخت کې سهار وختي به موس کېده نو مونږ به دلته کور نه لوړو 14 به وکړو نو شیخ الحدیث صاحب به درس کو
یو رکو نو موږ به هغې ته هم کېناستو کلو به هغې سره شیخ الحدیث صاحب سره د سهار هغه به یو رکو درس کول. شیخ القرآن رحمه الله ستاسو ملاقات اول په کوم وخت کې؟ زه خو دا اول دا نشم ویلی، زه خو چې کوم دی لا پیدا نه وم چې زما د والد صاحب سره دغه تعلق و هغه وخت کې. او ما ته والد صاحب دا ویلي چې ستا چې کوم دی ما یو رسم چې کوم دی هغه مات کړی دی ستا په ختنه باندې، چې هغه وخت کې شیخ القرآن صاحب دا ووایي ته وې شوی وې تر 4 میاشتې وې که څو وې. نو شیخ القرآن صاحب چې رسمونه خو ټول رد شو مات شو، خو دا د ختنې چې خلک را جمع کوي ماشوم، نو ما ورته وایي چې راځه ما له خدای زیری را کړی دی او راځه، خو تا ځکه بیا هم چې ته به بیا وایې چې هسې وایي. نو ما ځان سره راوسته او ډیوډا کې نه ته مې چې راشه دې سنت کا. نو هغه تعلق خو د هغې لکه شیخ القرآن صاحب د پخوا نه هغې ورسره د انګرېزانو د وخت زموږ د والد صاحب او والد صاحب زما اصل کې د شیخ القرآن صاحب سخر چې کوم دی د مولانا صاحب بابا سره تعلق و دیارټ کې، نو دی به ناس پاس و، هغه تعلق هغه وخت نو. ماشاءالله. تاسو په کوم کال کې شیخ القرآن رحمه الله سره دوره کې شریک وئ؟ زه خو 70 کې وم د شریک وم یو که نه 70 کې چې ما میټرک امتحان ورکړو، بیا 84 کې بیا چې کوم دی 82 نه د شروع شویم تر 87 پورې بیا ټول مسلسل. په دې کلونو کې داسې نامور شخصیت تاسو سره یو ځای پاتې شي لکه مثال ویسا شیخ صاحب شو ولی الله شهید موږ سره چې کوم دی د سمیع الحق صاحب چې کوم دی به موږ سره ناست وو افغانستان او امیر سمیع الحق صاحب موږ به ناست وو. شیخ القرآن صاحب دا مدرسه نه وه اول دې پله د نرخاته ته شیخ القرآن صاحب ناست وو برانډه کې دغه کې، نو موږ هغې کې شریک وو. بیا بل کال دې پله وه او بیا په هغه کال باندې موږ سره د دوی والد صاحب و عبدالوارث دا چې وفات شوی الله دې وبخي، د دوی والد صاحب د عبید محمد جان نوم یې دی، اوس لا شته بوډا دی، د پورې کور دی کلي، نو هغه به هم چوټي اخیسته دی دغه کې بوټ کې په هغې کې، نو هغه به هم په هغې کې چوټي اخیسته موږ به شریکو په دورو کې موږ سره وو، لکه دا زموږ د کلي وو دا 2 تنه دی به ما سره وو. بیا د هغې نه وروسته میر سمیع الحق صاحب دا مدرسه کله جوړه شوه، شیخ القرآن صاحب به ناست وو، ورسره به میر سمیع الحق صاحب وو، ورپسې به زه ناست وم، ورپسې به عبدالوارث لاله او د دوی پلار دا به موږ ناست په هغه طرف ته. د دې نه علاوه بل داسې عالم ستاسو وخت کې نه و؟ نو زموږ وخت کې بل داسې عالم لکه موږ سره نه و چې میر سمیع الحق صاحب دی په کوم جماعت کې و؟ دی خو مدرسه کې و، د مدرسې کې په رمضان کې به مدرسه کې و. شیخ رحمه الله سره تاسو ماشاءالله واته دورې کړې دي، څنګه شخصیت تاسو مونته؟ نو شیخ القرآن صاحب خو که زه تا ته دا وایم نو د هغه خو یو داسې طبیعت و، ښه طبیعت و، لکه د هغه طبیعت داسې و چې ما مخامخ ورته یو ځل چې په ړومبی دغه کې زه کېناستم مخامخ، ما ته یې دلته به زه قاري کېنوم، ته لږ په لکه کېناستې، نو ما ورته وایي جي وایي که قاري نه بیا به دغه کې تلاوت قرات به کې ما کوم به. او د اسماعیل صاحب د دغه بټګرام هغه به هغه قاري و، او د قدرت کار داسې راغی چې صورت انعام شروع کېده په هغه ورځ. نو شیخ القرآن صاحب کله کله به داسې وشي چې دا ورونه چې څوک به بار ووي بند کوي ورونه، هغه هم بار پاتې شه او 10 له تللی بدرای ته، نو شیخ القرآن صاحب بند کوي ورونه وی، نو ورونه بند شو او شیخ القرآن صاحب قتل نه شروع کوي، نو ما صورت انعام شروع کړه، په ما باندې هغه روب داسې راغی، هغه ړومبی ځل و چېرې زه بالکل داسې شوم چې وایې بس دې خبرې سره قدرتي، بیا خو زه خوش وم، نو هغه صورت انعام ما شروع کړه او ما ورته دغه وکړه د هغې کې، نو موږ به ورته مخامخ ناست وو په هغې کې. شیخ القرآن صاحب دا چاته نه وی نه په دې باندې څه رات کو چې څه وشو یا څه ونه شو یا څه نه به چاته دا بیا کتل د سبق وخت کې بس خپل دغه به یې کو مثال که نه. بل د شیخ القرآن صاحب چې کوم دی الله تعالی بس هغې له یو روب ورکړو، داسې روب یو چې هغه بس یې چاته کتل نو هغه به چې کوم دی سړی باسې قدرتي دغه کېده. خو د شیخ القرآن صاحب چې کوم دی ما سره خو داسې و، یو خو زما د والد صاحب د پخوا نه ورسره لین دین و تعلق و، هغه چې مقدمه ذکر کوي چې هغه وکیل ته هم زما والد صاحب سره تللی ملتان ته، مقدمه کې چې ذکر کوي که نه چې وکیل ته یې وایي چې جهاد په کومه موضوع ته دغه کوله، زما والد صاحب سره تللی و مقدمه کې، ما یو تریزي و په هغه باندې د قتل او کیس و، نو هغې کې تلي و هغې سره. نو خو مخکینی خبرې دي پخوانی دي، لکه زموږ وخت یا د 2 کالو یا د 3 کالو خو د هغې نه مخکې تعلق و.
بیا د شیخ القرآن صاحب چې کوم دی خو ما سره داسې تعلق زما د والد صاحب د وفات نه وروستو چې زه مدرسه کې وم یو ورځ مازدیګر د مولانا صاحب چې کوم دی د چې دوره وکړه د ده بیا واده و نو ما ته شیخ القرآن صاحب هغه باسې بیا ډېر ښه طبیعتي خبرې کولې ما ته تا ته پته راوې ما جي د څه شي وې ستا د ملګري واده دی ما یو جي راته پته ویې خاندل وې ته به پکې جنجي نو ما ورته یې ښه جي دا یې راته بیا ووایي وی کوڅې له به درځم او که نه دلته به منظوره وي داسې طبیعت و لکه ښه بیا به پښتو خبرې کولې سمې لکه دا یې نه کولې چې ګینې فرض کړه بیا به تا دا چاته پته نه لګېده چې دا ګینې شیخ القرآن صاحب داسې یو عالمه ده داسې خبرې به یې کولې لکه عامې نو یې کوڅې له به درځم که دلته به منظور ما شي ما موږ به دغسې راغلي وي دغسې به ولې راځې زه به درته وینا کوم مثال که نه نو داسې طبیعت و د هغه شیخ القرآن الله تاسو ماشاءالله وخت تېر کړی څنګه تاسو خبرې کوئ تاسو امیر څنګه مقرر کړی دی تاسو داسې موږ چې کوم دی په جامع مسجد کې شورا وه زه به تلم شوراګانو له دی شورا مقرر کړی جامع مسجد کې په هغې کې چې کوم دی هلته کې دا ټول ملګري ډېر زیاته نو دې ټولو مولانا صاحب به هم و پکې مولانا صاحب یې چې یاره داسې یو امیر مقرره و چې هغه کار وکړي او دغه شي او خبره نو دې ټولو ملګرو وې کشران و پکې ډېر چې وې دی به ما ورته زه نه شم کولی زه زمیندار یم زه خپله زمینداره کوم منډه تړم زما مثال نو مولانا صاحب یې چې نه چې لکه ملګري وایي ته به یې نو شیخ القرآن صاحب ته یې خبره وکړه شپه وه او دا مدرسه نه وه جوړله یو توت دی ځای کې نو شیخ القرآن صاحب ته یې وي چې جي مونږ خو دغسې ملګرو وې دی امیر وې دا خو ډېر ښه وکړه وې راشئ کښېنئ مونږ کښېناستو مونږ دې طریقه خوله چې په کلي کې به کار څنګه کوو په کومه طریقه به کوو کلي کې به ځان ته مقابل نه جوړو مثال ته به په کلي کې داسې کار کوې چې ته به دا نه وایې تا به یو تنې ته به یې وینې چې دی به یو ناکاره کار کوي خو ته به شمپوشي کې ته به زیتې نو بیا چې کوم دی یو هفته نیمه تېره شي ته به عامه یو خبره وکړې چې یاره ګوره داسې کار ښه نه دی او داسې په کار نه دی او داسې نو یو سړی هغه به ته دا نی چې ما ته یې ووایي هغه تا لیدلی خو هغه به خپله وایي چې دا خو ما هم کړی دی لکه مثال نو ته به د هغې دغه بیان کړې چې دا خو ډېر ګناه دی دی داسې دی داسې په دې طریقه باندې نو کار به یې کلي کې په دې کوي ځان ته مقابل نه جوړو تا ته به دا نه وایي دا پښتانه دي دی ته ته دا ووایي چې دا ولې کوې وایي به چې هسې یې کوم ته ورته وایي چې یاره دا خو کفر دی وایي کفر دی لکه دا داسې پښتانه دي نو ته به بالکل لس ورځې به چې شمپوشي کړو خبر بنې سړي ته به نه ګورې لس ورځې بعد به د هغې چې کوم دی ته بیا ورو دغه کوې نو په دې کلي به کلي کې کار کوي الحمدلله هغه کار خدای پاک روان کړی خو مناظرې هم ډېرې کړي تاسو پکې شرکت کړی ما مناظرو کې شرکت نه دی کړی یو مناظره زما یاده ده زه وړوکی وم د ګدون چې زما والد صاحب ورسره تللی و د کلي خلک ورسره تللی و تقریبا 2000 کسان و روژه وه د ټول کلي خلک تللی و وسلې هم وړې وې هغې طالبان والي وو مشهور شخصیت تاسو ته یاد دي په څه کې دغه 2000 کسانو کې نو مشهور خو داسې مشران و ټوله نور خو پکې نو د کلي خلکو ټوله زما د والد صاحب چې کوم کمزوري وي لکه مثال ما ته دام والد صاحب ویلي دې ځای کې یو بابا و دغه خانپور بابا یو سره هم تللی و ځای کې اوس کورونه دي انوسي هم مړه دي وفات شوي هم ورسره و د کلي نور مشران هم و د جامع مسجد او دا ټول زما والد صاحب دا ووایي چې مازدیګر شه هغوی خو نه راتله مولیان پټ شو او شیخ القرآن صاحب هغه تاڼې ته یې دننه کړه نو ټول خلک ور ودانګل په دیوال نو هغوی ور بند کړه نو شیخ القرآن صاحب ورته وایي چې و دی ما سره مشوره کوي ویې چې نه نو خلک ټول هغې ته ور ودانګل تاڼې ته ټول لړه ډکه کړه نو هغه سوچو ورته وایي چې یاره شیخ القرآن صاحب ته چې دا خلک یاره دا کړه نو شیخ القرآن صاحب راووت ورته وایي چې وی ما کوي نه دا خبرې کوو که نه په خلکو یې چې نه چرې داسې نه کېږي چې ته به یوازې دی کوم دی ته به دی به خبرې کوي تا سره په دې طریقه نو بیا مازدیګر شو سړي نه راتله مولیان وی دې ټولو خلکو ما ته وایي چې یاره میا صاحبه تو ته خبره کولی شي موږ شیخ القرآن صاحب ته هېڅوک نه شو کولی چې زما والد صاحب خو ته مشر وم ډېر شیخ القرآن صاحب د سخره همزولی و هغه سره یې هغه وی زه وله لړم وی ما ورته وایي چې مولوي صاحب وی چې ها وی ما ورته ته څه له راغلی وی تا ته پته نشته ما چې نه ما ته پته نشته که نه ته څه له راغلی خلک تا سره راغلی وی زه خو دې له راغلی یم تا ته پته چې دی مناظره او دی نه مني وی ما ورته چې خالقه د انبیا علیه السلام ته چې الله وایي
چېرې څوک نه مني نو تا هغه پرېږده لکه مثلا ته به په زور منې نو یې نه نو ما ورته چې دا خلک روژه ده او مازدیګر دی اوس په دې پردي کلي کې ناست دی وایي خو ځي نه نو ته څه کوې لکه دلته کوي خو راځي نه او نه ته نه هغوی مني نو ته په زور یې پرې منې وایي چې نه نو ما ورته چې بس تا خو خپله وکړه خو دا خلک تا ته اټاله دی ټول د کلي کسان دي روژه ده نو وایي چې ښه نو بس په هغه اس په رازور شو چې ځای وی بس ختمه ده مناظره او هغوی خو پټ شوي که نه نو رانله شیخ القرآن الله څه خاص وینا څه نصیحت تاسو ته کړي شیخ القرآن صاحب الحمدلله زه دا عوام چې بیعت ورسره ما کړی دی شیخ القرآن صاحب په دې کلي کې تقریبا خو مولانا صاحب خو یې زیری خو په کلي کې په دې نورو دغه کې یو ما سره بیعت ما سره کړی دی بیعت قاضي محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري ستاسو ذکر کړی دی سبق هم ویلی نو اینه خو ما څه ویلي نه دي هسې دورو کې به ناست وم لکه دورې ته به ناست وم سبق ته به ناست وم او ترجمې ته نور څه طالب علمۍ کې بهترین ملګری ستاسو څوک نو ملګري خو زمونږ ګڼو زه خو خپل ځاني زمیندار وم زه خو به مدرسې ته راتلم کتاب به مې بیا به تلم خپل کار له زمیندارۍ له ما چې کتابونه اخري پاتې وو ما زما 4 بچي وو چې ما وې زمینداره مې هم کوله زما استادانو الحمدلله چې کوم دی زما ټول ملګري خصوصي وو په دې کې یو ملګری و چې هغه وخت کې به ما په اسان خیلو کې ترجمه کوله په هغې کې یو 4 ملګري وو 2 وفات شوي دي یو امجد نوم یې هلک و د سراجي اکاظي بل منور شاه نوم یې و صوبېدار ریټایر شو په دغه کې هغه به ناست و دغه ته ترجمې ته 2 شته یو امجد دی دا کې خصوصي هغه په دی سره پاتې شوی په دغه کې اپسي کې هغه ملک او بل مشر دی ثابت خان نومې دی اوس دغه ته ترجمې لازي هلته ترجمه کوي باجا ته دا به ناست و نه به دلته شګای نه راته او دی به نو دا زمونږ دغه کو په دې کې یو طالب و په هغې کې نه به ناست و د افغانستان و داسې تک سور سپین غوندې و نو هغه چې کوم دی هغه به ناست و نو ما ته یې ویل چې یاره ته څه کوې زما به کتاب کله یو خڅوې یو کتاب بل به مې بل خڅوې داسې شیخالحدیث صاحب به راته وې بل چا به وې لکه د هغه ډېر وخت خبره وه نو ما ته یې ویل چې ته څه کوې قرآن الله الحمدلله تاسو زده کړی ته څه کوې دا کتاب دی نه بل به چاته وایم زه خدای به سمې سم پوه شوې یو ځل مونږ چې کوم دی سلم د مفتی صاحب نوې سلم دغه مونږ بار راووتو مفتی سراجون صاحب مونږ ته وی مونږ بار راووتو دغه هلک ما سره و ما سبق اړو نو هغه به خاندل ډېر ښکلی طبیعت و او مضبوط و بیا دلته تن شهید شو اکسیډنټ یې کړو نو هغه ما ته نو ما ورته یاره خو ته هر وخت خاندې ما مړه ډېر زور دی ډېر نو خاندم په دې چې مونږ ته دا مفتی صاحب سبق وایي نو تی مونږ ته اړی نو ما تی واړو که نه وی زه یې نه شم اړولی که نه پوه شوې نو ما ورته وی ستا هغه خبره یاده ده چې تا ما ته وی چې ته نو زه څه خبرم چې ته به دې ځای کې زما استاد یې په هغه کې سلم کې ما ته به داسې اړی که نه د منطق ما ته څه پته و چې ته به دې بیا راځې او زه به زما استاد کېږم نو داسې ډېر ښه طبیعت والا سړی خدمت ستاسو نن سبا جی تدریسي خدمت ستاسو دي نو بس ما خو ټول مر خپله زمینداره کړې کار مې کړی اوس خو یو پبلک سکول ته ځم د 2000 نه اوس هم زما مې نه پرېږدي قرآن کریم درس او قرآن کریم درس چې کوم دی دا اوس د شته دی خو د اوس د مخکې ورځو کې موږ لغونې دغه کړو چوټي کړو زه بیمار شوم نو پاتې شوی دی نور خو څه دی چې کوم دی د عبید دغه هم کړی دی په هغې کې یو کال نیم د هغې ریکارډینګ یې هم کړی و لکه دغه کوبی او نور خو الحمدلله بس هغه خپل درس یې کوو نو اوس هم ما نن ته خبره کړې وه چېرې دا درس شروع کوو اوس که ښې انشاءالله تاسو زیر اهتمام څه مدرسه شته نه جي بالکل کم ځای کې تاسو نن سبا قرآن کریم درس کوئ حدیث درس کوئ نو بس ما خو دلته سهار به چې کوم دی چې ورالو مونځ پسې نو یو څو حدیث به وي چې مونځ به وکړم دلته کې اوس د دغه کې د روژې نه وروسته مونږ به دغه کړی بس کړی لا نه دي ویلي سهار به مونځ وکړو یو څو حدیث به وي په هغې کې دلته کې او لکه مخکې په بل کالو مونږ په لاوډ سپیکر باندې به وي مشکات مونږ ختم کړو یو قسم د هغې یو ختم مونږ کړی دی د سهار به وي او بیا هم شروع کړو خو هغه اوس زه بیا بیمار شوم انو لا فلحال مونږ نه دی دغه کړی اهل محلې والا ستاسو سره مزاج څنګه دی رویه څنګه ده نو الحمدلله ښه ښکلې ده
د ټولو ښه شاګردان خو هم ډېر دي داسې قابل ذکر شاګرد چې تاسو یادوئ انو شاګردان خو زموږ الحمدلله لکه ډېر دي بعضې خو چې کوم دی اوس لکه فرض کړه هغه وخت کې ړومبي وخت کې دا خورۍ هارون شاه به موږ سره ناست و دلته کې درس کوو خو هغه به ما دې شګا کې دا جومات نه و جوړ دلته به موږ درس کوو شیخ القرآن صاحب یو ختم له راغلی وم ماسخوتن الحمدلله دی چې موږ درس ختم دې مسجد ته چې هغه لا ژوندی و خبره ده یاد دي چې دا ختم دا تقریبا 84 یو ماشاءالله ستاسو د جماعت سره وابستګي د کوم وخت نه ده زما خو وابستګي کوای د پیدایش نه شو چې څنګه به دا ووایي او ما ته والد صاحب دا ویلي چې زه یو خبره ته کوم چې پاټای ماټای به نه چلوي صرف واحد اشاعت سره به ستاسو هغوی واسطئ بل زما دا نصیحت دی چې ما پسې به خیراتونه نه کوي ما کړي دي چې سوا سو خو چې څه کوي نو د مدرسې او طالبان سره به ستاسو تعلق وي بل څه سره به نه تاسو مرکز سره ربط او تعاون شته الحمدلله او شته راځو جماعتي شوراګانو کې شرکت کوي نو اوس خو چې کوم دی یو وخت راغلی کوو خو تر اوسه خو لکه اوس خو زه کمزوري شوی یم یو قسم لکه چې زما خو 72 سال عمر شه نو خو ماسخوتنې یاسي نو زه اوس نشم تللی نور خو الحمدلله موږ په باران کې په جپاړو پارسې کې تللي یو د ټولو ملګرو سره خو بس اوس لغونې تاسو د یو عهده شته اوس فعلا نشته عهده نشته ماشاءالله جماعتي رکن سره چې تاسو ملاقات کوئ اول ملاقات کې څه تاسو کوئ نو بس مونږ خو جماعت والا سره چې ملاو شو مونږ خو دغه تاسو کوو چې مونږ شیخ القرآن صاحب مو وصیت پرېښو چې لکه څنګه درس کوي که نه کوي درس روان دی که نه دی کم ځای کې روان دی ملګري څنګه دي بس دغه تاسونه زمونږ خو شیخ القرآن صاحب وصیت ورو پنجپیر تنظیم موجوده کارکردنې تاسو سره مطمئن دي نو بس کارکردګي خو زمونږ د کلي الحمدلله لکه اوس مونږ به څه ووایو هغه خو کلی دی او مولا صاحب پکې نور هم درسونه پکې کېږي ماشاءالله خو لکه یو کارکردګي دا وه چې زموږ وخت کې مونږ به د کلو ته تلو 100 کاله چې تلو 12 که 14 کاله د شپې به مونږ تلو ډوډۍ ته کلابټ ته تلو پیاده د شپې به مونږ بیانونه کول د مانیرای ته صحابای ته زه د حلقې هم امیر پاتې شوم د 3 نمبر حلقې نو دا به مونږ ملګري باند کول چې ستا به دې ځای نمبر یې ستا دی ته به صحابای ته ځې ته به کالا ته ځې ته به ډوډۍ ته ځې زه به ورسره وم خپله تر کلابټه پورې موږ د شپې پیاده ګرځېدلي یو د شپې به تلو او 12-14 کاله موږ دا بیانونه کړي الحمدلله په باجا کې ړومبی په موسی خیلو کې موږ تنظیم جوړ کړی دی موسی خیلو کې او د هغې نه وروسته بس بیا بس لغونې دغه شویم نو بس هغه شی پاتې شوی دی نو بعضې ملګري سستي کوي علما کرام دي قرآن کریم درس نه کوي تاسو هغې دپاره څه تنبیه ورکول غواړئ ان موږ به څه مونږ خو دا وو چې شیخ القرآن صاحب چې لکه شیخ القرآن صاحب کوم وصیت کړو چې زما دغه دا نه دی مرګ وفات چې په ما خارې واړو ما وفات دار چې درسونه پاتې نو مونږ خو هغوی ته دا وو چې شیخ القرآن صاحب میشن چې کوم دی نو په کار دا دی چې د هغوی تاسو وایو د اشاعت دعوه کوي نو په هغه طریقه باندې بلکې زه دا هم وایم خپلو ملګرو ته چې دا حق صرف دا نه چې موږ به بل ته وو خپلو ملګرو ته به هم وو یو خبره بل صرف دا په نوم باندې نه چې اشاعت توحید و سنت دا سنت مونږ په خپله په ځان هم راولو وله به کوو که او مونږ بیا دا مې ورته ویلي چې داسې نه دی ته ما ویلي هم دي چې دا تعصب دی چې خپل ملګری کار څوکړي نو خیر دی هغه بل څوک وکړي نه داسې به نه شیخ القرآن صاحب به حق ته به هر چا حق وایي که هغه ستا دښمني هم چې حق خبرو کړي هغې ته به حق وایي او ناروا به خپل ملګري هغې ته هم وایي چې دا ناروا ده نو بس مونږ خو هغه میشن دی تقریبا فلحال مونږ وایو چې په هغې باندې ټول خلک روان شي تاسو په خیال کې د قرآن کریم درس ترویج اشتهار په کومه طریقې مناسب دی چې وشي نو مونږ خو شیخ القرآن صاحب دغه درس و تدریس باندې په کار دی ډېر نن سبا خو چې کوم دی اوس هغه دغه هم راغلي دي نو دغه هم یو طریقه شته چې راغلې ده بل لکه مثلا چې د اشاعت دا رسالې دي لکه په دې طریقه هم په هره طریقه چې کلمي شکل باندې که په بیان باندې که په یو ځای کې چې کوم دی وشي که هغه ځای کې ته هسې هم چې کوم دی یو رسم و رواج او ته هغې رد وکړې او په سنت طریقه باندې نو دا هم په کار دی لکه هر ځای کې ټول ژوند تصنیفات شوي دي نه جي زما نشته جماعتي رساله تاسو میاشتې کې لولی او راځي دي کومه رساله تاسو راځي تقریبا ما له خو هره میاشت کې رساله راځي مرکز طرف نه تاسو مرکز مرکز طرف نه تاسو داسې کار حواله شوي دی چې دا وکړئ نو بس فلحال خو زه چې بس دغه شویم نو بیا خو څه نه دی حواله شوی فلحال او جی فلحال لکه داسې نه دی حواله شوی موږ خو تعلق مدرسې سره یي او دی هم
خو لکه فلحال زه اوس چې کوم دی نو یو قسم هغه خبره ظاهر کې خو زه ښه یم خو کمزوری شوی یم یو قسم په هغې کې نو ځکه چې عمر هم 2 ته ورسېده 52 زما پیدایش دی. تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده چې د اشاعت توحید او سنت بنیاد ولې ضروري و؟ نو دې خو ضرورت دا و چې په دې ملک کې خو چې کوم دی شرکیات وو شرکیات وو هغه وخت کې پوه شئ نو دا خو لازمي په دې باندې وه چې جماعتي شکل باندې کار کېږي څه خو کېږي نه ځان له خو نه کېږي که نه نو دا خو لازمي وه په دې ملک کې. بل د جماعتونو لکه د حکومتونو سره هم د جماعت دغه یي او انفرادي خو نه که نه انفرادي خو یو سړی کار نشي کولی نو دا خو لازمي وه چې دا جماعت خدای جوړ کړ او شیخ القرآن صاحب دې د هغې جدوجهد او تکلیف برداشت کړه جماعت هغه جوړ شه الحمدلله. اوس نن سبا خو ښکلی دغه دی خو بغیر د جماعتي شکل نه کېږي نه دا کار او که نه لکه څنګه چې جناب رسول الله ما هغه جوړ کړه که نه صاحب بې جماعت خو نه کېږي. کم ملکونو سفر هم کړی دی؟ ما خو سفر نور نه دی کړی بس صرف سعودي ته تللی یم یو ځل عمرې له تللی یم بل ځل حج له تللی یم الحمدلله بس دغه کې ستاسو ذریعه معاش څه ده؟ بس دغه زمینداره ده او بس یو پبلک سکول دی هغې ته ځم نو سای مې پرېږدي نه وي راځه زه تللی نه شم مانې رایې ته. د عقیدې مخالف سره ستاسو برتاو څنګه وي؟ نو دا عقیدې مخالف چې کوم دی نو هغه سره خو مونږ چې کوم دی خپل دا سوچ او سمجھ او په دغه سره مونږ دا کوو چې دی د عقیده پرېږدي خو په طریقه باندې لکه مثلا داسې ورسره نه کوو لکه په ضد او په عناد باندې داسې نه چلېږو او نه د هغه عقیده خو فلحال الحمدلله خو داسې عقیدې والا داسې مونږ سره میلاو شو هم داسې نه دي چې مونږ ته داسې کړي دي لکه مثال زموږ سره داسې تعلق هم داسې نشته دی دغه عقیدې والاو سره. په کومه خبره زیاته غوسه راځي تاسو له؟ انو بس غوسه خو په دې زیاته راځي چې یو سړی چې کوم دی نو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم نو کله چې یو سړی نو په هغې بیا خود سړي له غوسه ورځي چې خپل یو کار کوي او هغې باندې یو بل ته وایي چې دا مه کو لکه څنګه چې قرآن وایي نو اکثر ما سره بعضې ملګرو په دې باندې دغه هم دی داسې چې ما ورته ویلي هم دي مخامخ چې دا خو تاسو حق کار کوئ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تاسو دا خبره ولې غلطه نه ده دا تاسو چې کوئ په دې خو بعضې خلک ډېر داسې دي چې هغوی ما سره لغونې دغه دي سختي کوي. میوو کې زیاته تر تاسو کوم میوه خوښوئ؟ نو مونږ خو الحمدلله زارې خوښوم پوه شې مطلب باندې خو داسې چل دی میوه خو مې هره میوه خوښوي یو مې دغه ني خو زما په خوراکونو کې چې کوم دی د وړوکوالي نه د خوراک په لحاظ زما خوراک چې کوم دی پای دي اوس هم الحمدلله زه کوم پوه شې مطلب باندې دا خوراک مې زیات دی او اکثر چې کوم دی په خوراک کې نو دواړه ټایم الحمدلله زما چې کوم دی نو بس مستي او ترکاري کمه خورم نور خو ښایسته رنګ کم یو ستاسو خوښ نو ښایسته رنګ خو چې څنګه حدیث کې راځي چې سپینه جامه چې دا نو بس زمونږ هم په هغې باندې دغه ملکونه خو ډېر دي کوم ملک هم ډېر خوښ دی؟ نو زما خو ملکونو کې نه زما خو په ملکونو کې زما خو صرف په خپل کلی خوښ دی د دین په لحاظ الحمدلله رښتیا خبره دا ده چې زه تللی یم سعودي ته هم تللی یم او په بیت الله کې هم ما کتلي دي نه داسې درسونه شته نه داسې سبقونه شته هلته کې په بیت الله څنګه چې پاکستان کې دي او بیا خاص کر زموږ په کلي کې نو الحمدلله زما خو تر ټولو نه دا خوښ دی. نو بهترین خبره نن سبا خو مدرسین زیات دي قرآن درسونه زیات دي تاسو باوري دي بهترین مدرس تاسو نن سبا څوک ښه ښکاري دی خپل قرآن درس کوي؟ نو بس اوس خو فلحال زه خو په کلي کې مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه خو یو مفسر ذکر شیخ القرآن صاحب زی هم دی او هغه سره لکه مثال او خو په دې اعتبار باندې او نور خو چې کوم دی مونږ باندې الحمدلله نو دا نشو ویلی چې چارنګ په مونږ نه دی ختلی ځکه چې مونږ خو شیخ القرآن صاحب سره پاتې شوی یم زما خو بل چا نه قرآن نه دی زده کړی پاکه طریقه روان یو. نو طالبان خو ډېر دي ستاسو خوښ طالب کوم یو چې تاسو د طالب ښه طالب دی؟ نو زموږ خو هغه طالب خوښ چې خپل کار سره کار لري خپل سبق او خپل او خلکو سره د رابطې نه ساتي بعضې ته چې خپل سبق او خپل دغه سره فضولیاتو سره نه ساتي. تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ نو بس هېڅ ورسره نه کوم. مونږ خو دا نه وو خو نبي علیه السلام فرمایي چې یاره تحفه که هغه یو سړی چې درکړي لکه مثلا که هغه سوي او سوي ومه ته به یې قبلې اخلې به پوه شې مطلب باندې. نو الحمدلله مونږ خو چاته دا نه دي ویلي چې ګینره دا شی یا داسې دی یا هغسې دی. شاګردانو کې څوک تپوس د ترجمې کې تاسو نه اندر ځي تاسو څه جواب ورکوئ؟
ترجمه په اعتبار او باندې ترجمه یې تفسیری نو الحمدلله لکه فی الحال خدا څه شی نه دی راغلی چې ګینې یاره څه چا تپوس کړی د هغې مونږ داسې څه شی الحمدلله ځکه چې که مونږ لیدلي نه دي نشي القرآن صاحب نه اورېدلي دي د هغې مطابق ولا مونږ چې کوم دی دغه کوو چې زموږ د ملک د جمهوري ملک دی که تاسو ته وزارت عظمه درکوي چې وزیر اعظم شي تاسو اول ترجیح به څه وي؟ زه خو اول رښتیا خبره داره زه خو هم الحمدلله شکر د خدای چې دغه خلکو کې نه وي پیدا شکر د خدای زما والد صاحب چې کوم دی ما د 11 داخله اخیسته میټرک چې ما پاس کړ ما ته ویل چې نه ما پتا تعلیم دی نه کو چې ته به گورنر کېږې ته به دغه ما تعلیم پتا باندې په دې کو چې ته به قرآن وایې د وړوکوالي نه به ما ته مولا وایي ما ته اوس هم ډېر خلک مولا وایي نو چا ورته وي کاکا دا ورته ولې وایي میا کاکا دا ولې وی چې زه وایم چې دی خدای مولا کړي چې د دغه نه وځي نو الحمدلله که رښتیا خبره که په قسم سره زه دوام که زما دې کې خوښ یي څه شی په دې اعتبار پاکستان د حالات خراب دي دا به څه سمېږي نو بس دا خو به د الله په دین په قرآن سمېږي نو په بل څه خو نه سمېږي تاسو خو شیخ القرآن الله سره ډېر وخت تېر کړ دی په جماعت کې تاسو چې پیدایشي وو دې خو اتار چړاو ډېر راغلي جنګ جګړه څوک سپېړه به شي مناظرې به شي داسې واقع ستاسو ذهن کې شته یو چې تاسو وایئ نو بس زما خو ذهن کې داسې ځکه نشته چې زما په زندګۍ خو داسې مناظرې نه دي راغلي چې زه پکې تللی یم که نه ما خو یو مناظره صرف د شیخ القرآن د وفات نه وروسته هغې کې موږ تللي یو دوو کې تللی یم چې یو هغه سپین کاڼي کې هغې شی وه یو نه 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 هلته څه دی دې پلا غازي پلا دغه کې وه عمر خان نه کسه شی ډالو دا عمر خان نو هغې ته تللي دي دوه مناظرو ته زه تللی یم عمر خان سره دغه شی هغې کې مناظره اصل کې وه غلام حبیب صاحب شیخ څخه او مفتی صاحب هم موږ ټول وو پکې په هغې کې هغه مناظره کې بیا دوی دا وویل چې غلام حبیب صاحب چې کوم دی هغه نو هغه غلام حبیب صاحب بیمار و نو دوی مفتی صاحب ته حواله کړه نو مفتی صاحب پوره اردو ښه دغه نه نو وی یا به عربی کې کوو یا به په هغې کې نو هغه عربی ته هغه دغه کې نو خو وی نه دا چې خلک وایي نو وی ترجمه به وکړو نو وی چې موږ دا نه کوو ځکه چې مولا پله نه یو پیرو د هغه صدیق نوم یې و د هغه زوی و پیرو هغه په ذکر او په دې باندې وه نو هغې کې بیا چې کوم دی هغه هېڅ راونه وته بس هغه هم په حال پاتې شوه هغې کې دی چې کوم ثالثان جوړ کړي وو هغه بدعتیان وو نو بس هغه وی دواړه صحیح دي اخر کې تاسو جماعتي احباب د پاره پیغام ورکول غواړئ نو بس مونږ خو دا به وو چې جماعت دپاره چې دا چې بس د قرآن درس سره او د قرآن سره او سنتو سره چې دې سره موافقت مونږ وساتو په دې باندې ژوند تېر نو نور به مونږ څه وو مونږ خو چې خپل استادانو الحمدلله مونږ خو هر چا ته دا وو چې ګوره قرآن چې کوم دی د دې نه که اپله شوی لکه څنګه چې هغه حدیث کې راځي نو جماعت نه سړی دغه شي نو زما خو دا دی چې یاره جماعت سره تعلق الحمدلله زما شته هم لرم هم خو دوره چې اوس ډېر کمزور یم یو قسم نو کمزور خو بهرحال خو بیا دوره نشم کولی عزتمنو کتونکو دا حضرت مولانا سید ابراهیم شاه صاحب امیر ارشاد توحید سنت پنځپیر کلي د دې د خبرې تاسو واورېدې یقیني طور باندې دا ډېر قیمتي خبرې ما له خو ډېر غټ خوند راکړی خو وخت ډېر مختصر دی ډېر حکمتي خبرې دي دا بار بار اورېدو او تعلق ساتي چې تاسو بیا بیا واورئ چونکې دې شیخ القرآن رحمه الله سره ډېر نږدې پاتې شوي دي څنګه چې دې ذکر کړی شیخ القرآن رحمه الله چې دا تنظیم به څنګه چلوئ کار به څنګه کوئ دا ډېر اهمه خبره ده ډېره ترجیح ورکوئ توجه ورته وکړئ چې زموږ هم په دغه نقش قدم باندې روان شو په کوم چې دوی تللي دي او جماعت په مختلفې باندې بوتلي دي زه د حضرت شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم ډېر مهرباني جي السلام